أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة آل عمران پارا نمبر 3 رکو نمبر 9 آیات نمبر 83 84 او 85 ویلې کېږي. درې آیاتونه. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمای افغیر دین الله یبغون، دی د الله د دین نه د دین اسلام نه ما سوا بل یو دین چې دی نو هغه تلاش کوي. یعنی دینه مخکې آیات کې تیر شولو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه خدا سي پیغمبر دی چې داغه پیغمبري د حضرت آدم علیه السلام چې دی نو هغه د دور نه مخکې شروع شوی و او د قیامت نه وروسته به هم بیا چې دی نو د الله پیغمبري چې دی نو هغه د الله د پیغمبري دا به د قیامت په ورځ باندې هم وي. لکه حدیث مبارکه کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مبارک دی كنت نبیا، زه هغه وخت کې نبی وم چې آدم علیه السلام چې نو هغه د خټې او د اوبو په منځ کې. كنت نبیا والآدم بین الطین والماء، زه چې نو ماته الله پاک نبوت په هغه وخت کې راکړو چې آدم علیه السلام خمبر لا جوړېدلو او په ورځ د محشر باندې قیامت مشهور معروف چې نو هغه حدیث او واقعه ده چې ټول انبیاء علیهم السلام چې نو ټول خلک د الله پیغمبر ته براشي او نبی رسول الله سلام ته وایي چې الله جل جلاله ته وایي چې زموږ سره حساب کتاب شروع کی. نو دغه پیغمبر اتباع دغه د دین او شریعت منل دا په هر انسان باندې لازم دي. نو ځکه الله وایي افغیر دین الله یبغون، دی د الله د دین نه ما سوا وس بل دین چې نو هغه تلاش کوي. د دین اسلام نه ما سوا دوی بل دین چې نو هغه تلاش کوي، حالن کې د الله د دین نه ما سوا بل دین چې نو هغه نشته. وله اسلم من فی السماوات والارض، او هغه الله د پاره چې نو هغه غاړه خو دي ده هغه چا چې په اسمانونو کې د اوسمکه کې دي طوعا په خوشحالۍ سره وکرها او په ناخوښۍ سره. اوس نو هغه څنګه خوشحالۍ او څنګه ناخوښۍ سره، نو د الله جل جلاله بعض امور چې نو هغه امور تشریعي دي او بعض امور چې نو هغه امور تکوینی دي. امور تشریعي دي ته ویل کېږي لکه صلات، زکات، صوم، حج. نو دا چې نو هغه امور تشریعي دي. اوس دا امور تشریعي مسلمان چې نو هغه په خپل خوشحالۍ سره ادا کوي. موز له دې راځي په خوشحالۍ راځي، زکات دې په خپل خوشحالۍ ادا کوي، عشر دې په خپل خوشحالۍ ادا کوي، ثواب یې ګڼي، حج دې چې نو په خوشحالۍ کې، عمره دې په خوشحالۍ. یعنی څومره چې هم د شریعت حکمونه دي نو دغه شریعت دغه حکمونه چې نو هغه روزه دې په خوشحالۍ نیسي. نو دا امور تشریعي دي طوعا، نو دا مسلمان چې نو هغه په خوشحالۍ سره کوي. وکرها، او بعض انسان چې نو هغه کې الله پاک تابعداري، الله ته چې نو هغه فرمانداری اختیاري، خو دغه خبره خوخه نه وي. لکه مثال په تور باندې امور تکوینی نه واخلئ. لکه امور تکوینی کې چې نو هغه اولاد چې نو هغه بیماریدل، دا امور تکوینی دي. اولاد یا په د باندې په خپل بیماری راتلل، هیڅوک هم دا نه خوښوي چې نو هغه دی بیمار شولې، څوک چې نو دا نه خوښوي چې زه دی غریب شولې، څوک دا نه خوښوي چې زه دی بې عزته شولې، څوک چې نو هغه دا نه خوښوي چې په ما دی حادثه رالی. اوس دا امور تکوینی دي
او دغه امور تکوینی خلق خوښی نه، خو د الله رب العزت د طرفه چې نو هغه در راځي، نو غیر چې نو هغه دا په څه باندې اخلي، غیر چې نو هغه خوښی نه، خو بیا هم په دې کې دی الله ذات عالی ته چې نو هغه غاړک دی او دوی ته پدې چې زمونږ که څومره هم اسباب اختیارو مونږ له چې دغه اسباب لاس نشي راکولی. مسلمان چې دغه امور تکوینی هم چې کله د ایمان کامل وي، کامل مسلمان وي، نو دغه امور تکوینی هم بیا په خوشحالی سره قبلی. لکه مثال په طور کې د اولاد وفات شولو، نو دی یا الله د ستا امانت او تارا کړو تارا نه واغستو، د باندې بیماری راشي، دی یا الله د ستا چې نو هغه امر دی بس ما ته غاړه خو دی نه، دغه شان دی چې نو فقر و فاقه کې مبتلا شي، یا الله دا ستا حکم نه چې ستا حکم دی ما ته غاړه خو دی نه، نو دی په خوشحالی دغه امور تکوینی چې نو هغه واخلي. نو ځکه الله وایي وله اسلم من فی السماوات والارض، اسمانونه کې چې پرشتي دي نور سره مخلوق دی، په ځمکه کې چې طوعا و کرها په خوشحالی سره او دغه شان چې نو په ناخوښۍ سره، و الیه یرجعون او دغه الله طرف ته بچنه نو دا ټول ور وګرځول شي. نو دلته چې نو هغه وګوره دا صيغه او شی چې د قیامت متعلق اکثر راځي که خیال مو کړی نو دغه صيغه چې نو هغه د مجهولی یرجعون ترجعون په دې یا او را په دې باندې چې نو هغه پیشي، یرجعون او یا چې نو ترجعون د سینوي. اوس وجه نو دا هیڅوک نه خوښي چې نو مالا مرګ رالی دې خبر ته چې نو هغه تیار نه کړه، دا ټول رسو معلوم همي خو دې چې نو هغه تیار نه چې اوس به بیا ځي، ځکه بیا به الله رب العزت له یو لمحه چې نو هغه حساب کتاب ورکول او دغه ته چې وګوري نو هر انسان داغه بیا وایي چې ما خواسم حالات دي نو دغه ته د تن چې نو هغه نه خودلې کی. نو ځکه الله وی و الیه یرجعون، هغه الله طرف ته به دوی ور وګرځول شي، دوی به غواړي نه خو دوی به الله پاک چې نو خپل طرف ته راولي. قول اوای ورته پیغمبران آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، تاسو چې نو هغه دا مونږ خدا تفریق نه راولو. يهودو به چې موسی علیه السلام بر حق پیغمبر دی نور پیغمبران به نه منل، عیسایانو به چې عیسی علیه السلام حق او سچ پیغمبر دی نور پیغمبران به نه منل، دغه شان صابئینو به چې داود علیه السلام حق پیغمبر دی نور به نه منل. تور ته وای زمونږ د مسلمانانو چې نو عقیده او نظریه هغه دا چې مونږ تمام انبیاء علیهم السلام چې نو هغه حق او سچ ګڼو، د تمام انبیاء علیهم السلام دین چې نو هغه مونږ حق او سچ ګڼو، دا په خپل وخت کې بالکل حق او سچ ولو. خو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وشولو، دغه تمام ادیان چې نو هغه منسوخ شول، وز په هر مسلمان باندې اتباع د نبی علیه السلام چې نو لازم ده. د حضور علیه السلام حدیث مبارکه کې راځي، غالبا ترمذی روایت هم د مشکات کې هم دغه روایت راغلی، نبی علیه السلام یو موقع متعلق چې نو هغه کې فرمایل وی کچرته نن چې نو حضرت موسی علیه السلام چې نو هغه ژوند دی، نو موسی علیه السلام به هم زما تابعداري کوله، زما د تابعدارۍ نه ما سوا دغه به بل لار نه و. نو ځکه ویل کېږي موږ دا ټول منو. او بیا آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعیل و اسحاق وما اوتي موسى و عیسی. اوس د دین چې نو هغه تخصیص ولې نو مونږ وې ځکه دغه خو د ټول انبیاء علیهم السلام چې راغلي 1,24,000 کم بیش انبیاء دي، زمونږ په دغه ټولو باندې ایمان دی چې دا ټول حق او سچو. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، نو به خو زمونږ ایمان دی. اوس د چند انبیاء علیهم السلام تذکره نو دا د دیو جن چې نو هغه وکړه چې دلته نو هغه د مکه خلکو به ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې نو هغه منلو، دی به چې نو هغه موږ دغه پیغمبرانو اتباع کو نور به نه منل. دغه شانتی نو هغه د مدینه دغه نو يهودو نصارو د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام انبیا چې نو هغه منل نور به نه منل.
لکه څنګه چې پرونی درس کې هم مونږ ویلو تیر شولو چې هلته چې نو هغه دغه وفد نجران دوی وی چې د الله رسول ته خو پیغمبر یې بېشکه خو تاسو پیغمبري صرف د عربو سره خاص ده د نور خلکو باندې د پاره تاسو پیغمبر چې نو هغه نه نو الله پیغمبر ورته وی و ما اوتی موسی و عیسی زمون خو پاغه باندې هم ایمان دی والنبیون من ربهم او دې کې تمام انبیاء علیهم السلام را له سورہ چې پیغمبران دي دوی ته چې څومره هم صحیفې او کتابونه ورکړی شوي دي څومره هم شریعت او دین ورته ورکړی شوي په هغې ټولو زمونږ ایمان دی لا نفرق بین احد منهم مونږ چې نو تفریق نه کوو د دوی په منځ کې د هیچا هم یعنې مونږ دا نه وایو یو له په بل باندې مونږ د خپل طرفه چې نو هغه فضیلت نه ورکوو یو له په بل باندې مونږ د خپل طرف نه چې نو هغه ترجیح دا نه ورکو ونحن له مسلمون او مونږ د هغې الله ته نو غاړه ایښودونکي یو د هغې الله چې نو هغه مونږ حکم منونکي یو ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منهم نو مونږ وویل چې دین اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دا چې نو الله پاک دا عهد او لوز دا د انبیاء علیهم السلام نه اغوستی د ټولو امت نه چې نو هغه د ټولو خلکو نه انسانانو نه اغوستی ولو نو الله رب العزت وایي چې اوس د دغه پیغمبر د دین نه د دغه پیغمبر د اسلام نه شریعت نه علاوه که یو سړی بل دین تلاش کوي فلن یقبل منه هرگز به د انسان دغه دین چې دی نو هغه قابل قبول نه دا به د نه دغه عمل چې دی نو هغه قبول نشي ولی ځکه دا چې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د شریعت نه دی وس اسلام څه ته ویلی کېږي نو اسلام په لغت کې ویلی کېږي غاړې ایښودلو ته ګردن نهادن دې ته ویلی کېږي اسلام الله هر حکم ته خپله غاړه چې دی نو هغه ښودل لکه ابراهیم علیه السلام واقعه مخکې تیر شوه هغه اسلمت لرب العالمین بیا اسلام اصطلاحي معنی دا ده چې د هر وخت کې چې د کم پیغمبر چې نو دین ولو دغه دین ته به دین اسلام چې نو هغه ویلو ان الدین عند الله الاسلام مخکې چې نو هغه تیر شوی پای کې مونږ هلته دغه وضاحت کړو بیا د حضور علیه السلام چې نو کم دین ورکړی شوی نو دا حتمي دین دی دا اخرنی حتمی دین دی ځکه مخکې دینونه چې نو هغه به شریعتونه هغه به د علاقې د یو ځای د یو ټیمه پورې خاص ول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دین دی نو دا علمگیر دین دی دا علمگیر شریعت چې نو هغه دی دا د ټولې دنیا دپاره دی د قیامت د سبا پورې چې نو هغه دی د دې نه ما سوا بل دین چې نو هغه نشته نه راتلی شي او نه چې نو الله په دې باندې قابل قبول نه مخکې موږ ویلو ان الدین عند الله الاسلام نو الله وی من یبتغي غیر الاسلام دینا څوک چې نو هغه غواړي سوا د اسلام نه بل دینو فلن يقبل منهم هرگز به دا قبول نه کړی شي د هغه نه وهو فی الاخرة من الخاسرین او دا سړی به په آخرت کې چې نو هغه د تاوانیان نه ولی ځکه چې دین اسلام دا د حضور علیه السلام طریقې ته ویل کېږي او دا د الله د پیغمبر د طریقې نه چې نو هغه خلاف بل اختیار کړي او دا هغه د الله پر باندې چې نو هغه مردود ده نو معلومه ده شوله چې د حضور هر سنت هر طریقه دا چې نو د کامیابی لاره ده د نبی علیہ السلام د طریقو نه ما سوا څومره چې هم طریقې دي څومره چې هم رسمونه دي څومره چې هم رواجونه دي دا ټول چې نو هغه باطل او مردود دي که یو سړی چې نو هغه د اختیاري نو دا سړی به الټه ګنهګار وي د الله پاک په دغه باندې چې نو ثواب نه ورکړي الله دې موږ ته دغه صحیح کامل عقیده نصیب کړي افغیر دین الله آیت جنینو دا اللہ دا دین نسیوا بل دین دوی یبغون جنینو غاڑی ولہو اسلما او داغت جنینو غاڑی خودی دا فرماندار دی من آغا سوک فی السماواتی چی پاسمانونو کی والارض یوزمک کی دی تو ان پا خوشالی وکرها او پنا خوخی صلا و الیه یرجعون او داغت طرف تب جنینو آغا اگرزولشی قولو اوائی ورتے پیغمبر آمنا منگا ایمان نوڑے باللہ پا اللہ بانے وما انزلاو پا غصبانی چھ نازل کردشوی دی علینا پا منگ باندے
وما او پاغ سبانه انزل چې نازل شوی دی علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې و اسماعیل او په اسماعیل علی السلام باندې و اسحاق او په اسحاق علی السلام باندې و یعقوب او په یعقوب علی السلام باندې والاسباط او داغوی په اولاد باندې وما اوتیا او هغه چې ورکړی شوی دی ول موسی علی السلام ته و عیسی او عیسی علی السلام ته والنبیون او نور ټولو پیغمبرانو ته من ربهم داغوی د رب د طرفنا لا نفرق بین احد منګه فرق نکاو په میز د دې یو کس کې منهم لدینا ونحن له او منګه چې نو اغه الله ته مسلمون غاړه اخودن کیو ومن یبتغي غیر الاسلام او څوک چې تلاش کې چې نو سیوا د اسلام نه دینن بل دین فلن يقبل پس هرگز به قبول نکړي شي منه دا غنه وهو اواغب فی الاخرت په آخرت کې من الخاسرین د نقصان مندن کنه د تاوانیانو نه وي افغیر دین الله یبغون آیا دوی د الله د دین نه ما سوا بل دین چې دی نو هغه تالش کوي وله اسلم من فی السماوات والارض او د هغه دپاره غاړې ښودي د هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دی طوعا وکرها په خوشحالۍ او په ناخوښۍ سره و الیه یرجعون او د هغه طرف ته به د ټول وګرځولی شي قل ووایه ورته پیغمبره آمنا بالله چې موږ ایمان نه وړی په الله باندې وما او په هغه انزل علینا چې نازل شوي دی په موږ باندې وما او په هغې باندې انزل چې نازل کړی شوی دی علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق او یعقوب ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب علیهم السلام باندې والاسباط او د هغوی په اولاد وما اوتي موسی و عیسی او هغه چې ورکړی شوی والموسی او عیسی علیه السلام ته والنبیون من ربهم او ټولو پیغمبران ته د هغوی د رب د طرفه لا نفرق بین احد منهم مونږ تفریق نه جوړو د دې کې د هیڅ چا په منځ کې ونحن له مسلمون او موږ د هغې الله پاک حکم منونکي یو ومن یبتغي غیر الاسلام او څوک چې تلاش کې د سوا د اسلام نه دینن بل دین فلن يقبل منه هرگز به قبول نکړی شي د هغه نه وهو او هغه به فی الاخرة وي په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه